نن زما خان په جیل کې ولې پروت دی؟ زما خان څه غواړي؟ عمران خان په دې ملک کې څه شی غواړي؟ هغه چې هلته په سټیج ودرېږي د هغې قوتونو مخې ته او ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا هغوی سره په سترګو کې سترګې اچي او خبرې ورسره کوي. دا د عام کس عام سړي کار نه دی. هغه خپل سر په تلي کې کېښودی او یو خبره کوي چې زه کله د دې دنیا نه لاړ شم او ما نه الله تپوس وکړي چې ته دنیا ته تللی وې تا څه کړي؟ نو زه به ورته وایم چې الله ما ستا د رسول دپاره مقدمه لړاو کړې وه. زه هلته ما د دې تبلیغ کړی و، ما د انصاف او ما د انسانیت خبره کړې وه، ما د مسلمان خبره کړې وه. نن هغه لیډر بې ګناه په جیل کې پروت دی. نن د هغه لیډر د پیروکارو سره څه کېږي؟ څوک هم سکی ورنه دی. اینی ټایم چې کوم دی نو سم کېدی شي. دا انتخاباتو شو. زما بلارونه دا یو خبره کوي چې دا د 4.5 کروړو عوامو نماینده و. دا وزیر اعلی صاحب دا صوبه ریپرزینټ کوي. تا ته یو پیغام ملاویږي، تا ته صرف یو پیغام ملاویږي چې ستا د ووټ اډو حیثیت نشته. ځکه چې ته کله امریکې ته لاړ شې او کله یورپ ته لاړ شې تا ته هلته احکامات ملاو شي. ستا هلته کاروبارونه دي، ستا هلته بزنسونه دي. خو زه دا یو خبره په دې پلور کوم چې کم خلک نن صاحب جهداد دي، مالی طور مستحکم دي، نو دا یو خبره واوره. کو ته نن په دې ناست چې عمران خان په جیل کې دی، کو ته نن په دې خوشحالېږي چې د عمران خان منیز MPS چې کم دی نو په جیلونو کې دي یا چې کم دی نه هغوی اهله کېږي، نو دا یاد ساته چې ستا دا دروازه به یو ورځ ټکېږي او د دې نه به په خطرناک انداز ټکېږي. د دې نه به ستا سره زیات ظلم کېږي. ته نن مه خوشحالېږه، تا ته د خوشحالۍ ضرورت نشته تر څو پورې چې په دې ملک کې انصاف نی راغلی، عدل نی راغلی، د قانون بالادستی نی راغلی. نو دا یاد وساته جناب سپیکر صاحب چې کله صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو او لاړو او د بیت المقدس دیوال ورته په نظر راغی، نو په دغه ټیم کې ولا قاصد پیغام راوړي چې په ملک کې د تاړې ګړې جوړ کو، منافقین یې درته راپاڅول، دلالان یې درته راپاڅول. بیت المقدس پرېږده خپل ملک ته راشه، اول دغه ټیک کا. نو هغه داسې بیت المقدس ته وکتل او په ژړا شو، ورته وی بیا به در پسې راځم. او دا هغې ځای کې نه هغه واپسې کوي او بیا راځي او دا څونه منافقان چې وو، څومره چې د دغې قوتونو دلالان چې وو دی په چوکونو کې پانڅي کړل، امن قائم کو، دلالان او منافقان ختم کړل او بیا لاړو بیت المقدس فتح کو. انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی د دې زمانې صلاح الدین ایوبی عمران خان دی، د دې زمانې نور الدین زنگی عمران خان دی. او همیشه ګډه چې کم دی نو دا د حق او د سچي چاته زر ملاو شي، چاته پس ملاو شي، په صحیح لاره کې تکالیف وي. زه د خپل ورونو ته هم وایم چې بلکل چې کم دی نو ثابت قدم اوسېږئ، په اطمینان سره اوسېږئ. دا یو خبره یاد ساتئ چې څوک هم نن د عمران خان سره ولاړ دي، څوک هم نن د هغه د نظریې سره ولاړ دي. انشاءالله تعالی د هغه را روان نسل به په خپل پلار خپل نیکه باندې فخر کوي او په چوتو سترګو سره به وایي چې آو کله د انصاف خبره کېده، کله د آیین او د قانون خبره کېده، کله زما د دین او د اسلام خبره کېده، نو په هغه ټیم کې زما پلار زما نیکه د عمران خان سره ولاړو. موږ ته په دې باندې فخر دی. انشاءالله تعالی دا قید و بند دا صحبتونه به هم ختم شي. خو زه صرف دا یو خبره بیا هم کوم، بیا به هم کوم چې ګوره زمونږ بقا صرف او صرف زمونږ په دین کې ده. که موږ خپل دین راټینګ نه کړو، موږ په محلو په کاروبارونو کې اخته شو، نو دا راته وایم چې زمونږ نن فلسطین موږ له شرم مقام پکار دی چې د فلسطین ماشومان جاړي او څه وایي، یو کیمرامین ته وایي ویډیو جوړوي یا تصویر وباسي او هغه ورته وایي زما ویډیو مه جوړوه، زما تصویر مه وباسه، او بیا په آخره کې څه وایي
زه دې واکدارانو ته وایم هغه وایي چې کله ساتې وځي نو وایي زه به خپل الله ته فریاد کوم زه به ورته وایم چې زه پینو کې سور کولم زه لت پت کولم ستا مسلمانانو ما ته کتل ستا مسلمانانو آواز نه دی کړی دغه شان زما په افغانستان کې دغه شان زما په عراق کې دغه شان زما په نورو اسلامي ممالکو کې زما د خویندو میندو سره ظلمونه وشو زما مسلمانان په وینو سره شو خو چرته هم صرف دغه یو لیډر چې دلته راته په یو میاشت کې 3 اسلامي کانفرنس وکړي اسلامي راغونډې کړل ورته ووایي چې تاسو په څه کې مبتلا یې موږ نه به تپوس کېږي زموږ د تپوس ځای شته موږ به څه جواب ورکوو راځئ را یو ځای شئ چې د خپل مسلمانان په عزت کې کړو د خپل عقیده چې کوم دی فلورش کړو خو د هغې سزا دا میلاو شوه چې 2 کاله 3 کاله وشو هغه بې ګناه په جیل کې پروت دی او زما مسلمانان ګوري تماشا کوي څوک دا تپوس هم نه کوي پرېږده پارټي ته په پی ټي آی کې یا نه مړه حق ته خو حق ووایه صرف دومره خو ووایه چې هر دا ظلم کېږي نن مسلمان نه هغه توفیق هم الله اخیستی چې دې ظلم ته ظلم هم نشي ویلی نو خامخا به په دې ملک کې اړې ګړي خامخا به په دې ملک کې ناانصافي خامخا به عدالتونه کار نه کوي زما عدالتونو نه هم ګیله ده زه په حیثیت وکیل مونږ د دې عدلیې دپاره قربانۍ ورکړي زما والد صاحب وکیل دی 45-50 سال د هغه د وکالتو شو بیا زما د وکالتو شو زما نور وکیلان رونه دي ولې دا قربانۍ مونږ دې ورځې له ورکړې وې چې زما جج به فیصله نشي کولی زما جج به خپل اډر نشي امپلیمنټ کولی زه د دې فلور نه د هغې جوډیشري ته هم وایم چې تاسو سره مخکې وکلا برادري ولاړه وه اوس هم د سره ولاړه ده خپلې فیصلې امپلیمنټ کا ازادانه فیصلې وکړه تا نه به تپوس کېږي تا الله په دې ځمکه مقرر کړې تا له قلم په لاس کې درکړې نو تا د څه نه یارېږي مرې خو باسم وګوره هسټري وګوره کوستانه مخکې چیف جسټسان نه مړه کوستانه مخکې ججان نه مړه نو بیا ته ویارېږه زه خو باسم نو انشاءالله تعالی زمونږ دا عهد دی چې مونږ په کومه نظریه په کوم سوچ راغلی یو دا به انشاءالله تعالی امپلیمنټ کوو خپل جدوجهد به جاري ساتو او زه بل هم یو خبره کوم زه خپل ادارو ته هم وایم چې زما ډېر رونه چې ستاسو سره منسلک دي هغوی ډېرې زیاتې قربانۍ ورکوي هغې ګرځي ته د یو کس په وجه باندې ټوله اداره چې کوم دی نشي بلیم کولی هغوی په مختلفو ممالکو کې خپل سروسز ورکوي ستاسو د دې رویو نه د هغوی مورل سپورټ ختمیږي هغه خپل میشن نشي کمپلیټ کولی ځکه چې هغه دلته وګوري چې په دې ملک کې څه روان دي نو زه هغوی ته هم دا ریکویسټ کوم چې راشئ د آیین او د قانون په دایره کې دننه د انصاف په دایره کې دننه راځئ څنګه چې خان صاحب ویلي چې د خپل وطن نه د مدني ریاست جوړو نو راځئ چې د خپل وطن نه د مدني ریاست جوړ کړو ته بیا ګوره چې مسلمان څنګه ترقي نه کوي ته دا بیا ګوره چې د پاکستان اکانومي د اسمان سره خبرې کوي کو نه کوي ته بیا ګوره چې ستا بچی به موړي خو د ګاونډي بچی به دې موړي نو سپیکر صاحب رغو مې ډېر څه غواړي ډېره مهرباني تاسو ټایم راکو انشاءالله تعالی څنګه چې ما وویې زمونږ به دا جدوجهد هم جاري مونږ به خپل جدوجهد جاري ساتو د دې خپل ملک لپاره دا زمونږ خاوره ده دا زمونږ وطن دی چې څه زمونږ نه کېدی شي مونږ به د خپلې خاورې او د خپل وطن لپاره کوو